السلام علیکم د اباسین ریډیو قدرمنو اوریدونکو د منزل په لور یو ساعته خپرونه کې زه یم ستاسو قربا ګل محمد مومن وړاندې کوم د مینې او د خلوص نه ډکې پیرزونې. قدرمنو اوریدونکو زموږ د منزل په لور دا یو ساعته خپرونه به د اوس نه تر 2 بجو پورې جاري وي. زموږ دا یو ساعته خپرونه او د اباسین ریډیو نورې خپرونې تاسو د فیسبوک د لارې او د انټرنیټ د لارې د www.abasinradio.com د لارې کتلی او اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو زموږ په نننۍ یو ساعته خپرونه کې زموږ درانه میلمانه د پی 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 سین نورما جنګریز خان موږ سره موجود دی. د دې ترڅنګ دویم درون میلمه موږ سره د ریلیکس ده ما ته ووایه ټیک شو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ درون میلمه د پی 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 سین نورما جنګریز خان موږ سره موجود دی. دویم میلمه موږ سره تاجولی خان څوک چې د مومن قبایلي ضلع جرنالیست دی. همدارنګ سجاد خان څوک چې د مومن قبایلي ضلع نوجوان د پارټۍ سره تعلق لري. د دې ترڅنګ زموږ د دې خپرونې تکنیکی مرستیال موږ سره نعیم الله عمرزی هم موجود دی. تاسو کولی شئ چې زموږ د میلمنو نه د ټیلیفون د لارې سوالونه وکړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 091 62 81 786. سجاد خان تاسو ته زه په خپله د یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم، ستړي مه شئ. مننه ستاسو ډېره مهرباني. ستاسو موږ پروګرام ته خلکو ته مخامخ کړو او هغوی موږ اوري. جنګریز خان تاسو ته هم په خپله خپرونه کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني ګل محمد صاحب، د ټولو اباسین اوریدونکو ته مهرباني. تاجولی خان تاسو ته هم ستړي مه شئ او هرکلی وایو. ګل محمد صاحب ډېره ډیرو قدرمنو اوریدونکو سجاد خان د مومن قبایلي ضلع د پی ټی آی ځوان چې کوم موږ سره موجود دی، هغوی الیکشن هم د دغه پارټۍ د لارې چې دی لړاو کړی وو او هغوی تر اوسه پورې په دغه سیاسي هلې ځلو کې برخه اخلي. په نننۍ خپرونه کې زموږ موضوع ده چې تیره ورځ وزیر اعظم پاکستان عمران خان د مومن قبایلي ضلع دوره کړې وه. د دې نه وړاندې د مختلفو قبایلي ضلع دورې هغوی د دې نه وړاندې هم کړي دي. د دې ترڅنګ زموږ د پروګرام موضوع د خپرونې موضوع دا هم ده چې تیره ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره د قبایلي ضلعو مختلفو مشرانو او سیاسي وګړو ګډون کړی وو. په هغې کې لویه جرګه شوې وه په سیم هاوس کې. په هغې کې هم د قبایلي ضلعو د ترقیاتي پروګرام په اړه باندې یو ډاکومنټري پیش کړی شوې وه. په هغې به هم خبرې کوو. سجاد خان چونکې موجوده حکومت چې دی هغه ستاسو دی، تاسو له دې نه وړاندې چې کوم کتلي دي نور حکومتونه هم تیر شوي دي. موجوده حالاتو کې د وزیر اعظم قبایلي ضلعو ته دورې او کومې دعوې چې ستاسو د حکومت لخوا کېږي دغې ته په کوم نظر ګورئ چې کومې غوښتنې د خلکو دي؟ آیا تاسو مطمئن یې چې دغه موجوده حکومت د قبایلي ضلعو دغه غوښتنې چې دي دغه به پوره کړی شي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر څو چې د وزیر اعظم صاحب دورې خبره ده او بیا د غوښتنو خبره ده او بیا د مسایلو خبره ده، نو وزیر اعظم صاحب او زموږ چیرمن عمران خان هغه تقریبا 3 ځل د مومندو دوره وکړله او په پیله کې دا و چې هغه د ټول خیبر پښتونخوا د هغې د ترقیاتي کارونو یا د هغې د کابینټ میټینګ چې کوم و هغه دلته کې وشو، په هغې باندې بریفینګ باقاعده ورکړی شو. دویمه چې کومه وه هغه په مومن ډیم چې کله افتتاح کېدله د هغې راغلی، او درېیمه د احساس پروګرام چې کله کومه افتتاح کېدله هغې هم راغلی، او جلسه عام ته هغه مخامخ شو، د خلکو ته مخامخ شو او د هغه باندې د اعتماد اظهار دا و چې مطلب په زرګونو خلک راغلی او د هغه لیدو او د هغه اورېدو ته. جی جی د ټولو نه غټه خبره دا ده چې وزیر اعظم یو علاقې ته ځي نو د هغې مطلب دا چې دغه ځای کې پوره منظمنګ چې کوم تصویر و هغه مسح شده دی، هغه خراب کړی شوی دی او موږ په بار نړۍ کې او په پاکستان کې هغه داسې پیژندګلو زموږ کړی شوی وه چې ګونې دلته خدا نخواسته داسې خلک اوسېږي چې هغه دهشتګرد دي یا ورانکار دي
نو د هغې ایمیج ښه کولو د هغې تصویر ښه کولو دپاره هم د عمران خان دا دوره ډېره انتهایي ضروري وه او هغه دوره وکړه او خلکو ته مخامخ شو یو ټولې نړۍ ته پاکستان ته نه بلکې ټولې نړۍ ته دا یو پیغام لاړلی چې مومند یا قبایلي ضلع چې کوم ځای ته عمران خان ځي وزیر اعظم ځي یو افیشل ځي نو د هغې تصویر پیش کول چې دا پوره منخل دي. دویم نمبر خبره لکه تاسو چې څنګه وویل چې کوم د عوامي مطالبې دي مطالبې خو که وګورې نو په قبایلو کې په د 72 سال داسې ساتل شوي دي چې په تیارو کې ساتل شوي دي. اوس که یو کس ووایي چې هغه په یو کال 2 یا 3 کې دا خلک د هغوی مسایل چې کوم دي هغه مسایل هغه به حل شي نو دا لکه مطلب که د ټول پاکستان فنډ راوړم دا مسایل په د یو ضلع هغه نه حل یو کوشش چې کوم شروع دی د قبایلي ضلع سره موږ سره غلطي څه وشوله چې په هغه ټایم مرجر وشو نو په مرجر دومره په جلدی کې شوی و چې دلته صرف پارلیمنت نه دغه شو نور څه پروسس هغه دغه دپاره نه وشي. زه به تاسو ته دغه ووایم چې اوس ایکسټینشن کېږي د ډپارټمنټس اوس 15 ډپارټمنټ تقریبا په قبایلي علاقو کېږي 14مه او 15مه اداره چې کومه ده هغه اوس دا ایکسټینډ کېږي او ټوټل 34 ادارې دي. نو کار چې کومه ده عملي طور باندې مخکې پلانینګ کېده د هغې دپاره مطلب داسې په پټو سترګو باندې خو ترقیاتي کارونه څوک کولی نه شي. ښه بله درته زه دا ووایم سنجیدګۍ به تاسو وګورئ چې زموږ ضلع ته 15 وزیران راغلي او وزیر اعظم 3 ځل راغلی او وزیر اعلی چې کوم دی د هغه هم دا 3م ځل دی چې راځي. نو دا د دې خلکو سمینه ده او د دې خلکو په مسالو کې د هغې سنجیدګۍ اظهار دی چې ستا 15 وزیران دلته راځي او هغه په مختلفو موقعو باندې راغلي داسې نه چې ګونې په یو ځل 15 دورې شوي دي. نو د هغوی مطالبې حل کولو دپاره انشاءالله تعالی دوی چمتو دي او هغوی دا بار دا اظهار کوي چې موږ د قبایلو چې کومې مسلې دي هغه په فرست پریارټي کې یا موږ په ترجیحي بنیادو باندې وساتو د دوی مسلې موږ حل. سجاد یو کالر دی ګورو چې دوی څه پوښتنه کوي. هلو جی تاسو خپله خبره جاري وساتئ. جی نو دریم نمبر خبره دا ده چې موږ بل ورځ چې کوم وزیر اعلی صاحب کومه جرګه راغوښتې وه او هغې کې هم همدا خبرې وې تاسو په هغې کې موجود وئ چې هغوی باقاعده لکه مطلب په دې 2 کالو کې دا پلانینګ کېدو مخکې انپلانډ ارسو بې ترتیبه یو انفلوئنس کېدل او هغه به مطلب هر یو سړی په دې کې وي تاسو به کتلی چې په یو کلي کې 15 سکولونه هم جوړ شوي دي. سجاد یو کالر دی دا کاله خلو چې څه پوښتنه لري. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څو خبرې کوي کوم ځای نه؟ جی سات خبرې کوم مومند نه څه به وایي سات جی جی څه به وایي زموږ پروګرام کې؟ ها ترتیب سات پروګرام موږ ګورو او ډېر ریسپیکټبل مشران دي سره ده نو ما سجاد صاحب خو زه ډېر ریسپیکټ کوم هغه سره لږ دغه شي جی جی پوښتنه څه لرئ؟ ها نو خبره مې داسې کوله دا چې د مومند چې کوم پرایم منسټر راغلو کوم وزیران راغلي که نه جی جی دا صاحب نه مې دا کوېسچن دی چې کله پرایم منسټر راشي هغه یو غټ اعلان کوي پکار ده چې مومند ته یو میډیکل کالج اعلان کړی دی یونیورسټي اعلان کړی دی داسې په قسم اعلان یې کړی دی که نه د 3G 4G دا خو ډېره وړه خبره ده او دا د فنډامنټل رایټ د ټول د هر سټیزن صحیح ده. جی جی دا خو د هر چا رایټ که نه چې تاسو له ورکړي. ډېره مننه. تاسو ته دې جواب درکوو. ستاسو مقصد دا دی چې غټ اعلان ونه کړی شو پرایم منسټر په دورې په موقع او بله کومه د پوسټر لاره چې وه هغه موږ تاسې هغه ایلوژن ښه سیمنټ کړاوو تباه کړاوو څونه خلک بېروزګاره دي بلکې موږ چې دا وایي چې پرایم منسټر موږ باره ډېر سیریس دی او دا هغه پرون چېرته پرېزنټ کې یو باجوړه ښځه په پرېزنټ کې ورته شوې وه که نه جی جی زموږ انډیا چې کومه ده چې کار لیجسلیشن دی دا دلته په انتظار سره او دغه سره ترفلني کوي بل انجینیر زموږ چې کوم دی جی جی بات سره که نه دوی په خپلو ترفلنیو باندې زموږ د مومندو فیوچر خراب کړو لکه دوی بیخي سیریس نه ټول ضلعو نه ورته څه ضلع مومند نه راته لکه مطلب د دې څه حل پکار دی سلوشن یې وښایي موږ ته ایلوژن مه ښایي چې یاره مطلب را روان دی او کېږي او تفصیلي راغله او دا
نه موږ یو سلوشن په کار دی. ډېره مننه سعد بھائی په دې باندې خبره کوو ستاسو ډېره مننه مهرباني. جی سجاد بھائی دغه د کالر کومه غوښتنه چې دا په دې باندې جنګیز بھائی سره مو خبره کوو تاسو څه وایي چېرې دغه کوم دوی پوښتنه لري چې وزیر اعظم راتګ دلته هغسې غټ اعلان ونه کړی شو څنګه چې نور کله کېږي یا په کارو څه به وایي؟ د ګیله په حقه ده او که تاسو وګورئ مومند ډیم نه غټ پروجیکټ چې 309 ارب روپۍ د هغې پروجیکټ ټوټل باجټ دی 309 ارب روپۍ دا ډېر غټ سیز دی او دې نه انشاءالله موږ ته ډېر زیات فایدې راځي مومندو ته بیا اعلانونه چې کوم د دغه والا خان صاحب که په خپله نه یې کړي نو وزیر اعلی صاحب کړي ګورنمنټ خو یو دی نو هغوی چې کوم زمونږ د دغه کمی دی د اوبو په زمونږ په علاقو کې تاسو ته پته ده چې د درې کابل نه اوبه راړول شو په هغې باندې مو هغوی خبره وکړه چې دا به موږ خامخا راوړو بیا خاص کر د سرو کلي نه تر د غلنۍ پورې دا اوبه بوتلل دام په هغې کې شامل دي او بیا د دغه نه ونیسه د مومند ډیم نه د هغې نه م راړول لکه دا ډېر غټ کیدای شي دا سیزونه چا نوټ کړي نه وي په ذهني طور باندې داسې بیا هغوی د هغه یوه خبره وکړه وزیر اعلی صاحب چې موږ به دلته یونیورسټي چې کوم کیمپس دی هغه به موږ ایکسټینډ کوو نو لکه پروجیکټس او ښه بیا د دغه نه ونیسه د خاپخ نه ونیسه تر د ګورسل بارډره پورې کوم روډ دی باقاعده دا به جوړیږي بیا د وران پله نه ونیسه تر د سرلړۍ پورې دا روډ به جوړیږي دا غټ غټ پروجیکټس دي او انشاءالله تاسو به وګورئ چې را روان وخت کې نور اعلانات تاسو ته ما وویل چې انپلانډ سیزونه نه یي په کار لکه مخکې چې څنګه شوي دي بې ترتیبه کار نه دی په کار کوم په دې باندې د ټول نه غټ سټینډ زه دا وایم چې د ټول نه غټ سټینډ ما پې اخیستی هم دی موږ پسې ویډیوز هم جوړ کړي دي او موږ باقاعده د هغې په د دې دغه کې موږ مظاهرې هم کولې خو هغې تاسو به هم په هغه جرګه کې وایي چې په هغې کې موږ ته دا کلیر وویل شو چې د موږ نه ده پاتې که پاتې ده د افغانستان دا سټیټ ټو سټیټ میټرز دي زموږ سټیټ غواړي چې موږ دا روټ کولاو کړو خو هلته د افغانستان سټیټ هغوی څه تنازع ده او هغوی بس ایشوز دي نو هغوی نه غواړي چې دا روټ دې کولاو شي نو موږ کوشش کوو خپل ایم این ایز او ایم پی ایز چې هغوی کوم په هلته په کمیټیانو کې چې هغوی هلته لاړ شي او فورن منسټرۍ ته موږ دغه کوو هغوی پکې خپله شپږ میټینګونه شوي دي دلته چې تېر ځل کله خان صاحب راغلی په مومند ډیم کې هغه دا وویل چې د ګورسل لاره به زه تاسو ته کولاوم او تاسو په هغه میټینګ کې ګوایي چې په هغې کې دا خبره وشوه چې په دې کې شپږ میټینګونه وشو خو د افغانستان ته موږ چې کوم لیټرز کړي دي د هغې ریسپانس نه راځي نو دا سټیټ ټو سټیټ میټرز دي د هغوی له خوا نه هغوی نه جواب نه راځي سجاد په دې مزید خبره کوو جنګریز خان تاسو د پاکستان پیپل پارټۍ سره تعلق لرئ سینیر رهنما د قبایلي ضلعو کې تاسو مختلف سیاست کړی دی دغه دورې په سبا باندې تاسو پریس کانفرنس وکړو او تاسو دا ودعوه چې یاره وزیر اعظم راتګ چې دی هغه د قبایلي ضلعو دپاره په مومندو کې د هغوی راتګ خو وشو خو هغسې اعلانات ونه شو څنګه چې توقع وه دغه پوښتنه د کالر هم ده څه به وایي چې یاره د وزیر اعظم دغه دورې ته تاسو په څه نظر ګورئ ډېره مهرباني وروره ستا سوال او د کالر سوال تقریبا برابر دی یو شان دی دې باندې زما ورور سجاد خبرې هم وکړلې او زما خیال لځي دا چې تسلي بخش جواب ور نه کړی شو او یقینا دا دی چې دا سوال زما او د ډېرو قبایلو بلکې ټولې فاټا د ولس سابقه فاټا او خاص کر د مومندو ضلع چې کوم دی د هغوی پرې ذهن کې و چې پرایم منسټر ډېر غټ لیول دی او د غټ لیول سړی دی هغه راځي مومندو ته هغه به غټ پروجیکټس راوړي غټ اعلانات به کېږي دلته کې به د کورونه وران شوي دي دلته سکولونه وران شوي دي دلته ایجوکیشن ادارې بربادي دي دلته هیلث ادارې بربادي دي کومې چې سابقه وي یاره یو ښه ټیک ټاک په دې خبره کوو یو کالر دی چې څه پوښتنه لري جی جی تاسو خبره کوئ نو دا توقعات د ټولو د قبایلو زموږ خپل هم دا توقع و د دې نه مخکې پرایم منسټران راغلي هم دي هغوی چې کوم دی زه به دا یو خبره کوټ کوم مخامخه چې د دې نه مخکې زه تاسو ته دا خبره کوم چې په دې ورځ باندې مقامي صحافیانو ته رصد نه دی ورکړی شوی د ضلعي انتظامي موږ د دغه په دغه څیز باندې د هغوی غندنه کوو دا یو ډېر غلط کار شوی دی یو دا چې هغه ذرایع چې کوم د ذریعهګانې چې کوم وي هغه یې منې کړي صرف د پی ټي وي اجازت و سرکاري ټي وي او د بل چا اجازت نه ورکړي یوه دا یو خبره زه کوم به نو د دې به موږ غندنه کوو د سجاد ورو بې راسره یږدي کوي جنګریز خان دا کالر اخوي سوی جی جی ښه او دویم دا دی چې پرایم منسټر رالو
رالو توقع چې د خلکو کومه وه هغه ونه شوله او صرف په دوه الفاظو باندې خبره وشوه چې یو احساس پروګرام باندې خبره وشوه چې احساس چونکې بی ایس پی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضد باندې بلکې په هغې کې د یو څیز چلیږي او روان دی دا بی ایس پی پروګرام دی د هغې نه کټینګ وشو د هغې نه دا څیز کټ کېږي او بی ایس پي احساس پروګرام وشو دا دومره غټه خبره نه وه د یو منسټر هم راتلی شو هغې دا افتتاح کولی شو دې له پرایم منسټر راتلګ نه و ځکه چې د وخت د هغه د وخت زیان وه د قوم د وخت زیان وه او د یو پیسو ډېره خرچ هم وشوه د پرایم منسټر راتګ داسې ګف خبره نه ده ډسټرکټ مومنټ یوه دویم نمبر دلته چې کوم دی صرف د زیتون په بوټي خبره وشوه چې په مومندو کې موږ د سکلو اوبه نه بېموځو د زیتون بوټي خو کول خو لویه خبره ده او په هغې باندې یو ډېر تفصیلي خبره وه چې زما خیال دی د اګریکلچر یو وړوکی افسر کارو د پرایم منسټر خبره دا نه وه د دې نه مخکې پرایم منسټر راغلی و بوټو صاحب راغلی و بوټو صاحب اووه ورځنۍ دوره کړې وه ټولې قبایلي سیمو ته یې کړې وه او هغه د اووه ورځو په اینډ باندې بیا هغه کارونه هغه یو کار واچ کوو چې ما د بجدا اعلان کړی په مومندو کې څه وشو ستنې لوېدلې دي که نه لوېدلي ستنې پرېوتې دي دغه سړک شروع شوی دی که نه دی شروع شوی دغه شان چې کوم دی د هغه کارخانو هلته کې کومې فیکټریانې چې وې زموږ د شیشې ماربل موږ شیشه په مخې له چانده کې شیشې فیکټري وه هغه یې جوړوله هغې یو کالر راخلو جنګستان څوک دی هلو وعلیکم السلام څو خبرې کوي کوم ځای نه خبرې جی رضا خان څه به وایي جی تاسو خپله خبره وکړئ څه غوښتنه لرئ جی د څومره وخت نه وړاندې او کوم سکول دی میډل سکول دی پرایمري سکول دی جینکو سکول دی هلکانو سکول دی جی ستاسو پیغام را ورسېد دا به انشاءالله موږ امینې انور تاج ته ستاسو پیغام ورسوو چې د ابازو های سکول وران شوی دی او د اوسه پورې په دغې باندې کار نه دی شوی صحیح ده ستاسو پیغام موږ ته را ورسېد ډېره زیاته مننه ډېره مننه جی جنګیز بھائی ستاسو مقصد دا دی چې د وزیر اعظم راتګ چې دی هغه په توقعاتو باندې پوره چې کوم ضرورتو په دې مزید خبره کوو تاجولی تاسو ګورئ یو طرف ته د حکومت د موجوده حکمرانه پارټۍ یا د حکومت کومې دعوې بل طرف ته د اپوزیشن دغه مختلف تاسو سوشل میډیا د څو ورځو نه ګورئ د هغې په سبا جنګیز بھائی موجود دی دوی پریس کانفرنس کړی موږ تاسو په فیلډ کې ګرځو څه ګڼئ چې یاره دا په موجوده حالاتو کې چې کوم مطلب قبایلي ضلعې په خیبر پښتونخوا کې ضم شوې بیا چې کوم پروسس د اوسه پورې روان دی دلته کې الیکشن وشو مختلف ادارې راغلي د وزیر اعظم راتګ دغه اعلانات او د اپوزیشن دغه تنقیدونه تاسو په څه نظر ګورئ ډېره مننه ګل محمد صاحب اصل ایشو دا ده چې کله نه ګورنمنټ دا اعلان کړی چې سالانه به 100 ارب روپۍ لګي په هره قبایلي ضلع کې په هغې کې ګورنمنټ ته مشکلات را روان دي مشکلات څه دي مشکلات دا دي چې یعنې اوسه پورې دا خبره هلته کې نه ده ډیفاین شوې چې اوس لکه ایشو څه ده کنسلټیشن میټینګ از ناٹ بینګ هیډ کنسلټیشن میټینګ نه کېږي په دې باندې خلک تللي دي عدالت ته عدالت سټې ورکړي نو دې ایشو فلحال برقرار دي چې کله نه دا ایشو برقرار دي هغه 100 ارب روپۍ چې دوی کوم وایي چې 13 ارب روپۍ موږ ریلیز کړي ټیک شو هغې کې پرابلم پیس کوي هغې کې پرابلم پیس کوي نو ګورنمنټ طرف یې یو نوی اعلان وشي نو د هغې دپاره څه فلحال څه پلانینګ شته نه ټیک شو چې پلانینګ شته نه دا مسلې به وي او زما یقین نه دی چې مثال کې طور پر داس مطلب نوې خبره ده دغه زړه خبره ده وردا یو تجربه کوم یو خبره چې کیږي سالانه اعلان شوی دی دغه تاسو پورې چې ریلیز شوی نه تر هغه پورې هغه ختمېدی نشي په هغه د جون د میاشتې پورې کوم کال چې دی کلیز راغی
تاسو څنګه نه چیرې دغه څه فایده دا وخت ضرورت دی د خلکو ته پکار دا چې پلانینګ داسې نشته دی چې دغه پیسې ولګي دلته د مومندو ته سویګي خبره کیږي مختلف دا پلانینګ چې موږ په قبایلي ضلعو کې ګورو 13 ورځ هغه میټینګ زه په خپل موجود ما چې کومه پریزنټیشن شهاب علي شاه له خوا نه وړاندې شو ټول قبایلي ضلعو مشرانو موجودو په هغې کې تاسو څه ګڼئ چې دغه فایدې چې کوم پیسې ریلیز شوي دي او دا د سټې خبره کوي نو آیا دا نقصان نه دی قبایلو لپاره؟ ګوره ظاهره خبره ده یا ګورنمنټ راشي او اوټ په دې والي چې یعنې زه به مثال کې طور پر هغه څنګه چې مخکې پارټۍ کوم طریقه کار و هغه موږ نه کوو موږ به نه ویزو یعنې نه پاکستان نه ګورنمنټ خو که تم دا وې چې مثال کې طور پر زه منسټر یم او زما په لاس کې هماغه اختیارات دي کوم چې ما مخکې نه یو سوچ جوړ کړی نو حالات هغې حساب ته ځي هر یو سړی راځي بیوروکراسي کې خپل خپل رول جوړولو کوشش کوي ټیک شو او بیا ته وګوره که نه کوم بیوروکریټ چې دي کوم سابقه هغه راځي عدالت ته ځي چې دا قواعد دي صحیح نه دي جوړ کړي دا رولز ټیک نه دي ټیک شو څه دپاره جوړوي دوی چې کوم پروموشن کېږي چې هغه د خپلې مرضۍ مطابق هغه پروموشن لکه مثال کے طور پر صحابي د اختیارات یې ورکړي خپل بورډ ته که نه چې یعنې هغه کس به پروموټ کېږي چې مثال کے طور پر دا کوالټیز په کېږي نو دې څه مطلب د دې مطلب دا دی چې موږ چې کوم پارلمنټیرین یو زموږ چې کوم ګورنمنټ دی یعنې موږ هغه خپل پاور شو کولو دپاره داسې قسمه قوانین جوړوو خامخا مسلې به مخې ته راځي چې داسې قسمه نه دي جی تجویل دا کالر دی اخلي سو السلام علیکم سو خبرې کوي وروره کوم ځای نه احسان الله خان مومن څه به وایي جی جی لکه تاسو تاسو مطمئن یې ډېره زیاته مننه ستاسو پیغام راورسېد ډېره زیاته مننه مهرباني سجاد خان دغه کومه خبره چې کېږي چې کوم د سټې خبره کېږي یا د کوم 100 روپو خبره کېږي یا دغه د کالر چې څنګه خبره وایي چې یاره د په یو ځل باندې دغه کارونه نه کېږي دغه کومې دعوې چې موجوده حکومت لري تاسو په خپله د پی کې 104 په صوبایي ټیکټ باندې الیکشن لړاو کړی وو تاسو خپله یو ایجنډا وه خلکو څه دعوې وشوي تاسو څه ګڼئ چې کومه ایجنډا حکومت موجوده حکومت خلکو ته قبایلو ته پیش کړی او په هغې باندې هغه پروسس صحیح روان دی که صحیح روان نه دی نو خنډان چېرته کېدي ستاسو په خیال ګل محمد صاحب پهله خو زه د جنګرې صاحب د یو دغه جواب ورکوم چې دوی یوه خبره وکړه بټو صاحب راغلی و الله دې څه ښه وکړي هغه وخت کې م هغه مومند دپاره کمې خبره کړې او بیا زه به دا ووایم چې بارمل ته خلکو ته ډېر زیات اکسیس ورکړو او هغوی لاړل په ویزو باندې دنه دا یېره شوې ده ورته زه ووایم جی جی یو د چاندې د شیشو کارخانې ذکر یې وکړو ویل دا ترقیاتي کار دی که نه او هغه هم بنده ده هغه هم یو څه ورځو څه ټیمه پورې وچلېدله بیا بنده شوله نو هغې باندې دا
د سند خو پکې تقریبا 2600 کو څومره کسان را لدوی امنیګان او امپیګان هغوی ځان دا کارډونه جوړ کړي خو دغه د کوم تجولی خان یو خبر وکړه چې کنسلټیټیو میټینګز نه کیږي کنسنسس دلته زموږ په پارلیمنټریان په منځ کې نه دی ډیولپ شوی دا زمانم کنسنسس یې نشته دی خو که د ګورنمنت طرف نه تاسو وګورئ کنسلټیټیو میټینګز د هر ډپارټمنټ شوي دي ما چې 15 وزرا اسی نو راغلي چې دلته ګونی خالي د هډ کوارټر ترال او د دې جنا واپس لاړل باقاعده تاسو د گواهی تاسو کورج کړی دی چې دلته برال دلته به د پاغه مسلو باندې خلک به ځان سکینول دا چې کوم ځای ته تجوری خان چې کوم ځای ته اشاره کوي هغه د پارلیمنټری کنسلټیټیو میټینګز او دا غي د وجه دا د سټې دغه رال سټې چې چار غیسي دا بای چې دا غوینه تاسو کړی شي چې هغه د اپوزیشن ولدي او غوی د سټېګانی راغیسي تجوری خان ډیره خبر وکړه خو دلته سټانډرډ سټیل له اوسه پورې ترقیاتي کار ولاړ تقریبا 85 کروڑ روپۍ هغه زه دی وختونه لګیدل د سټیټ د وجه نو زه خپل دا گزارش کوم یو کال خلو په دې مزید خبرې کوو کال دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورور سو خبرې کې کوم ځای خبرې کوي حمزه خان مومن خبرې کوم تاسو صاحبونه جی سبا وای چې موږ دا پروګرام دی باسین پروګرام دی کنه جی دا زمونږ د منزل په لور پروګرام دی ما سره ملمانه دي تاج ولی خان سجاد خان جنگریز خان ټول نمسته خو ملمانو ته سلام دی او تاسو ته سلامونه ډیره مننه نو موږ دا کوچ عمران خان چې کومه دوره کړې و د عموماً ته جی نو هغه په کارو چې ترقی راولې وي او د غیر راولې وي کنه جی ګور تاسو کوګورې په زمونږ چې کوم دا تاسو ځاپی دي کې نه راځي مشکلات جی کالج په کې شته دی هغه بلډینګ ټول خراب دي جی سکولونه ټول قرآن شوي دي سکول معاهدې نه ملاویږي ډېرې مسلې دي که نه د دې جواب زه ورکوم ګل محمد صاحب جی او بل دا دې چې اساس په پروګرام دغه کېږدو که نه دې ساپورې دوه سنټرې ورکړی وي جی نو په هغه سنټرو کې دوی کوم خپل ورکران د پی ټي آی جی هغه به کېنولي یو خو پکې دفاعي راشو د چا کار نه کېدو جی دغه سنټرې ډېرې کمې وي نو زه خپله درې څلور پېرې ورغلی یم واپس ترې راغلی یم جی ډیره مننه په دې خبره کوو سجاد ستاسو سوال نه وینه کوو چې څه جواب راځي صحیح ده ډیره زیاته مننه ګل محمد صاحب یو خو د دوی د دې سنټر وویلې بلکې دا چې کوم سننشت راغلی و هغې موږ لاندې سټیج نه شاته ناست یو اوس موږ د دې ذکر وکړو بلکې ما ورله دا سجیشن ورکړو چې تاسو داسې کار وکړئ لکه موږ چې څنګه صحت انصاف کارت کور په کور باندې ګرځو داسې پروګرام جوړ کړئ چې دا خلک دا زنانه چې کوم بار ته روزي او دلته بیا په رش کې په لاینونو کې ولاړي یا خو سټاف موږ له زیات کړي یا سنټر یې موږ له زیات کړي که داسې نه وي بیا موږ له داسې پروګرام جوړ کړئ چې موږ یو کلي ته ځو او هغه کلي او بل د دې کورونو د معاوضې ډېر بار دا خبره کېږي داسې نه چې ګورې موږ په دې باندې خبره نه ده کړې بلکې تاسو هم په هغې کې موجود وي په میټینګ زه تاسو ځکه کوډ کوم چې تاسو بیا د دې څیز ګواهي چې موږ دا خبره هلته په هر فورم باندې اوچته کړې ده چې زموږ د کورونو د معاوضې د هغې دغه نه کېږي مسله څه وشوه مسله دا وشوله چې په باجوړ کې چې کله د کورونو معاوضې ورکولې هلته کې او د مومندو ایټ ا ټایم دواړه شروع وي نو په هغه ټایم کې باقاعده کرپشن یو بازار ګرم دلته چې کومه سروې شوې ده انافیشل چې کومه رجسټر دی هغه تقریبا 22000 کورونه د مومندو دي به چې کوم باقاعده اپروول ورکړی هغه 1200 کورونه دي په 600 کورونو ته معاوضه میلاو شوې ده 600 ته بیا نه و میلاو شوې په هغې کې کرپشن دومره زیات شوی چې د هغې ټول ریکارډ چې کوم دی هغه نیب وړی دی ټیم کې تاسو ته هم پته ده په هغې باندې کیس شروع دی اوسه پورې سټیل نیب ټول ریکارډ وړی اوس دا پته نه لګي چې کومو خلکو له معاوضې ورکړي دي او کومو له نه دي ورکړي که نوی سروې کویم نو هغې کې داسې کسان هم راوځي چې هغه 100 کسانو له چې کوم له ورکړی بار موږ ریکویسټ کوو نیب والا ته چې تاسو دا ریکارډ چې کومه دی دا کیس دا ریکارډ تاسو واپس کوي چې هغه کسان پکې آیډنټیفای شي چې کومو ته معاوضې میلاو شوي دي نو هغه ریکارډ دوی اوس ورکوي نو په کوټ کې په کیس روان دی د وجې هغه ټول ریکارډ هغوی سره باندې د ګویندا معاوضې به انشاءالله تعالی موږ به په دې باندې کوشش کوو چې دې باندې موږ کوي هم پې لګي هر ځای سجاد خان د اساسي کفالت پروګرام واقعي خبره دا غرنه کې موږ ګورو دغه یو زیات په هغې باندې ډېر زیات رشي او روزانه تاسو ګورئ چې ډېر خلک چې دي راځي د هغوی خلکو کار نه کېږي دغه عمله چې دا وایي چې دغه
ستاسو د اختلافاتو ښکار شوې ده د دې لپاره چې کومه عمله به تکړه شوې او په هغې باندې وراني روان دي څه به وایي دغې باندې نه وراني عملې خو دا ماته پته نشته چې د پی ټی آی دا د چې څنګه دغه ولګو چې د پی ټی آی ورکرز دا خو باقاعده د ټیسټ شوی دی لکه زه به دا ووایم چې د اپوزیشن دغه پکې د سټاف پکې ډېر زیات دی هیډ یې چې کومه دی زه به دا ووایم چې هغه یو قسم له په هغه الزام لګي چې دا د اپوزیشن دی تاسو پوهېږئ چې زه چاته اشاره کوم دلته چې بغلانۍ کې کم دي خو عایشه بیبي چې زموږ کوم ایم پی ای ده هغه هم ناسته وه او ثانیه نشتر هم ناسته وه هغې سره باقاعده دا سیز موږ ډسکس کوو بیا هغوی وویلې چې تاسو زه تاسو له میټینګ ټایم در کوم او دا سیز چې کومه دی په دې باندې موږ دا کار کوو موږ خلکو ته د اسان نه اسان کو دا سیز چې خلک په اسانه باندې رجسټریشن کوي انشاءالله د هفته کې زموږ میټینګ ارینج شي ثانیه نشته زموږ پروګرام داسې جوړ کړو چې دا سیز اسان شي ډېر مننه جنګریز خان تاسو له راځم په تېر وختونو کې چې کله قبایلي ضلعې چې دي دا په صوبه کې ځم شوې نه وي سیاسي اتحاد کې تاسو خپله ډېرې منډې تړلې وایي په هغې کې پی ټي آی هم موجود وه اوس موجوده چې ده د هغوی حکمراني ده د هغوی حکومت دی اکثر چې موږ ګورو د همدغه سیاسي اتحاد یا مطلب پاکستان پیپل پارټي چې ده د ټولو نه زیات مخالفت چې د مرجر هغوی کوي دا وجه څه کیدی شي تاسو څه وایئ چې یاره کوم قسم مرجر تاسو غوښتو یا کوم قسم بدلون غوښتو په هغې کې مسله څه پیدا شوه اوس دغه اپوزیشن چې دی هغه ولې د موجوده حکومت یا د موجوده حکمرانه پارټۍ مخالفت کوي او په سیاسي اتحاد چې دی هغوی په دغه باندې ډېر زیات ټکونه وکړي څه داسې خبره ده چې موږ د مرجر مخالف نه یو پاکستان پیپلز پارټي د مرجر حمایت کړی د مرجر لپاره یو جدوجهد کړی دی مضبوطو خو د هغې نه وروسته د هغې خپله یو مرحله وه هغه مرحله تېره شوه یو کالر اخلو جنګریز خان بیا السلام علیکم جی کالر تاسو خبر د هغې هغه مرحله ختمه شوه اوس د هغې د امپلیمنټیشن مرحله وه ججز کمیټي راغله هغې سفارشات پیش کړل 50 آئیني امندمنټ شو مرجر شو خبره ختمه شو موجوده حکومت چې کوم راغی بله تاسو ته یو خبره کومه د سجاد خبره وکړه ان اف سی ایوارډ د اوسه پورې په میټینګ کې دوی شامل کړی دی صوبه کې حکومت دی په مرکز کې حکومت دی په پنجاب کې حکومت دی مثال دا ټول حکومتونه دوی دي دوی له اوسه پورې په ایجنډا کې د ان اف سی ایوارډ زموږ چې کوم 3% دی هغه لا نه دی اچولی دا 2 کاله وشول تقریبا د پی ټي حکومت په دې خو اکثر تورونه لګي دا څو میټینګونه مونږ کړل تاسو ماته دی وایو یو خبره دا مړه منافقت شو چې نه منافقت دی هغه کې دا اوس ماته دی جنګریز خان په دې اکثر ټکونه کیږي چې د سن حکومت چې دی هغه په دوی دي شامل کې تاسو په میټینګ کتلې دي میټینګ د سند حکومت دغه کړی کاغه شو به خلکو ته وګوته شي مخامخ په چې سند حکومت انکار وکړو اخو لا شي ویني لا اوسه پورې میټینګ نه شي په دې باندې به میټینګ کې به څوک چې پرایم منسٹر به چې د سیم به چې زموږ چیف ایگزیکټیو به چې د صوبې هغه به دا وي هغه لا اوسه پورې داسې نه شي وا دویم داري د خو ډېر شنو باغونه جوړ کړل سجاد کنه الته دا وشول جی کار ډاپ شو جی الته دا وشول لکه دا په تاسو ستا پرایم منسٹر د دوه نکاتو نه مخکې یو خبره انده کړي ته ما سیم کړی نو به د پرایم منسٹر ولې راوخته دویم نمبر دا دی چې ته چې بي اس پی پروګرام کې بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې ډېر غټ مالدار خلک راغلي راشه په مومندو کې ماته مالدار سړی خو دا خلکو کوم پیسې کړچې دي هغه وګوره تقریبا 80-70,000 زنانه چې کوم دي دا ختم شوي په مومندو کې ماته نواب وخایه په مومندو کې ماته خان وخایه په وزیرستان کې ماته خان وخایه په وزیرستان کې ماته نواب وخایه ته ماته سین مثالونه مو که زه ته د ضلع مومند خبره کوم په ضلع مومند کې ته وګوره د خدای تعالی فقیران غریبان داسې خلک داسې زنانه ما لیدلې چې د هغې 2 زنانه دي یو منټ صبر کوه ما ته هلو لږ صبر کوه هلو ها دا هغه دوه شمال ذهني طور ټیک نه دي مفلوج دي لیونی دي او د هغې پیسې کشفي هغه د سوه هغه سنیټر وه هغه ایم پی ای وه هغه غریبه څوک ته نه میچنی هغه خو ډېره فقیره ښځه ده دا د دوی حکومت دا شي دا احساس پروګرام د دغه په بنیاد باندې دوی شروع کړی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ختمولو کوشش کوي خو دا دوی ختمولی نه شي دغه سروې شوی وکړه ستا زلالت باندې نن ستا پیمیلز لګی دي زنانه زموږ تورسۍ راځي زلالت لینونو کې ولاړ دي دا بي اس پي سروې هم شوې ده که نه تا کتلې ده ستا ایمینیل پس ته موږ فارمونه ورکړل په کوڅه کې وګرځول اپوزیشن او د حکومت ایمینیز دواړو له یو شان فارمونه موږ ورکړي دي دا یو کال اخلو هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام. څو خبرې کې د قضا د توتکان نه څو خبرې کې څه به وایي؟ او زما پلار پاسپورټ ورکړ، زما پلار مړ دی، زما د امین بېنظیرې پیسې کټ کړې. ستاسو څه نوم دی بچو؟ د کوم ځای ته؟ د توتکان او اقرا. ته داسې کولی شي چې غرنۍ ته د خپل پاسپورټ راوړي، فوټو سټیټ راوړي، غرنۍ پریس کلب ته راتلی شي؟ مونږ په وټخېلې سره یو. تاسو چېرته دا راوړلی شئ؟ اباسین ریډیو ته راتلی شي؟ نه بیا به څه کوو؟ مونږ یتیمانان یو، نو مونږ تاسو ته تاسو ورسرسي. عمران خان خو دا مالدار دی. ستاسو دلته ایم پی ای شته؟ ایم این ایم نشته؟ ولې نشته؟ تاسو ته دا پیسې بر چېرته نه میلاوې دي؟ مونږ د وټخېلې څه آفس شته؟ وایي نه پېژنم. نو په کار ده که نه چې تاسو دفتر ته ورشئ، هغوی سره رابطه وکړئ، که نه اباسین ریډیو ته تاسو خپل کاغذات راولېږئ، موږ به ستاسو کیس بیا متعلقه کسانو ته ولېږو. صحیح ده؟ صحیح ده. ډېره زیاته مننه. یو خبره کوم دا سلیکټډ ګوره، دا سلیکټډ دا تاسو خپل پی ایچ مینس پتم نشته. دا هغه ده، دا هغه ماشومه ده، د ماشومې چې کال وکړو جی جی دا د سجاد هغه بیروکریس یو سېنیټر او ایم پی ایس ثابت کړه چې دا هغه یتیمه ماشومه وه چې دې بیچارې کال وکړو او دغه شان په زرګونو په لکونو دي او تاسو له خپل ډرس ورکړه. زما په خیر ډېر خلک به دلته راشي، خو زما په خیر باندې دا مسلې دوی حل کېږي نه. د مشکلات یې جوړ کړل. د احساس پروګرام سروې دوی چې کومه سروې کوي، کوم دغه کوي، د سنټر ته جوړې کړي. نن ورشه په غلنۍ کې وګوره، په کغونډ کې وګوره، په بازارونو کې دوکانونو کې ولاړ دي زمونږ تورسرې خویندې میندې چې کوم دی راوتي دي ولاړې دي او یو قطارونو کې ولاړ دي. د عزت لاندې ورکول د ذلت ورکوي، دوی له ذلیله کوي. عزت ګوره بي اس پي سروې موږ کړې ده، هغه په طریقه تلي کور ته چې څوک حقدار و، هغه د بي اس پي سره جوړه شوې ده چې څوک حقدار نه و پاتې شوی دی. ټیک شوه؟ او دغه شان احساس موږ دا وایو چې دا مهرباني تاسو نه لاندې وکړئ، بې عزتۍ مه ورکوئ. تاسو د ذلالت تاسو په خپله سوچ کوئ چې دا قوم ذلیله کوئ. په دې مزید خبره کوم سجاد، تاسو وایي تجولي په دې خبره دواړه هم کوو، خو تاسو وایي چې دغه کوم احساس کفالت پروګرام شروع دی، واقعي خبره ده چې دوی څه نه څه حده پورې خبره صحیح ده چې هلته کې رشت دی، مختلف زنانه ماشومان ذلالت دی، ذلالت. خو آیا د دغې سره د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام باندې څه تعصب شته؟ په هغې باندې اثرات د دې شته؟ زه ته یوه خبره وکړم، جنګریز خان ټاپک ډایورټ کولو کوشش کوي. ما زه ته چې خوشناست مانم چل راځي ولا کنه خبره مو دی خبره ورانه به نشي د پارلیمنت زه ته یو صحیح دی. خپل نمبر ان اف سی وارډ کې چې کونسل اف کامن انټرست چې کوم دی په هغې کې د پرویز خټک صاحب په ټیم کې دا یو ځل خبره او بیا د هغې نه بعد بار دا خبره راوچتېږي سنډې نه کوي هغوی ورسره نه مني چې موږ قبایلو له پیسې نه ورکوو د خپل شعر نه وفاق دی ورکړي. تا به ما ته وایي چې ثبوت راوړه، ته ما ته دا ووایه چې دا یې پیش کړی نه ده. تاسو ثبوت شته؟ خبره واوره. بله د دې بي ایس پي پروګرام دا وایي که نه، وایي موږ کور ته سروې کور کې دا یو انډیویژول کیس دا راوالي که نه، دې څه به ظلم شوی او ظلم به داسې نه وي شوی. پاسپورټ باندې چې کله عمره لګېدلې وه کرایټیریا دا جوړه شوې وه چې کم کس ښځې خاوند پاسپورټ جوړ کړی و هغه په عمره تللی د عمرې خو دا دغه چې لکه مطلب دا وزداره دی او دا لاړلی حج دپاره، دا د حج دپاره لاړلی او هغه حج دپاره چې لاړ شي نو هغوی په کرایټیریا کې دا چوله موسټلی دا کیسز شوي
کرایټیریا خبره کوي چې دغه جوړه شوې ده چې یاره پاسپورت چا جوړ کړي نو هغه دغه چې دي و دغه قوانین دوی لپاره جوړیږي دا کوم خلک چې تاسو د ماشوم خبرې واورېدې چې زه یتیم یم زما پیسې چې دي هغه کټ شوي دي پاسپورت کې هر څه کې دي په دغه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې هم غلطۍ شوي دي دا اوس چې کومه کرایټیریا جوړه ده او د خلکو نه پیسې کټ شوي دي دې کې هم غلطۍ شوي دي زما سوال تاسو نه دا دی چې آیا کوم قوانین دي خلکو لپاره جوړیږي دا اوس تاسو ګورئ دا چې کوم اساسي کفالت پروګرام دی ما چې څومره کتلي زما په خیال چې په هغه فارم کې 98 دوه کم 100 سوالونه داسې دي چې هغه هلته کې د زنانه نه کېږي د هغه کس نه کېږي چاته چې فارم ورکول کېږي د هغې نه وروستو دغه بیا هلته ځي آیا دا قوانین دومره سخت جوړول یا دومره آسان جوړول چې په هغې کې مطلب داسې خلک قسمه خلک راځي تاسو څه ګڼئ چې دا عوامو دپاره بهتر دي ګوره یو خو دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دا کوم نوم چې چینج شوی دی الیجټلی دا کوم دا انګریز صاحب څه وایي چې صرف نوم چینج شوی دی الیجټلی خو ایشو دا ټول پاکستان ایشو ده ټیک شو په کار ده چې موږ هغې کې نه پرېوځو ځکه چې تېر ځل فیمیل ګورنمنټ هم د دې نوم چینج کولو کوشش کوو ټیک شو بیا د دا نوم چینج کړه د هغې لاندې څومره پروګرامونه څومره ډپارټمنټ شامل کړي والله خبره ده خو زما چې څومره خیال دی موږ په دې خبره په کار ده لکه څنګه چې مثال کے طور پر ډسټرکټ ډیولپمنټ 10-year development plan merge area ټیک شو په دې خبره په کار ده چې مثال کے طور پر موږ دپاره سالانه 100 ارب روپۍ به راځي او هغه به څنګه لګي د هغې مشاورت به څنګه کېږي اوسه پورې مشاورت نه دی شوی پیسې کو واپس شي بیا به کله میلاویږي عام طور باندې په سمپل پښتو الفاظو کې کومه دا خبره د خراو نو دا په کار ده چې وایي دا 10 ارب روپۍ چې د 10 کالو پورې 100 ارب روپۍ راځي 1000 ټیک شو دا به مثال کے طور پر څنګه لګو دي کې د لپاره دوی خپلې وعدې کړي دي په الیکشنو کې وعدې کړي ایم پی ایز هم کړي دي ایم ان ایم کړي ده سینیټر به هم کړي هر چا خپل ځای باندې خپلې وعدې کړي دي ولس سره د ترقۍ په لور باندې هغه دوی له کم از کم ناسته پکار ده او که دا ضرورت یې موږ یوه جرګه هم جوړه کړې وه یو کمیټي هم جوړه کړې په کې دا ټول سیاسي پارټۍ ملګري وو دا ټول پکې ناست وو چې یاره دوی منځ کې کوم خبرې چې هغه موږ وکړو بیا موږ کوشش دا کوو ما خپل ځای دا کوشش کوو چې زموږ د دوی پارټو که د ان پي موږ پارلیماني لیډر په دې کې انوالو کړو بابک صاحب دی دغه شان د پی ټي آی موږ یو اهم کس د دوی انوالو کړو صوبایي لیول باندې موږ به بیا هغې کې دا کوشش کوو دغه شان د بل ایم پي ایس چې کوم دی دغه شان د ایم ان ای دی دا ټول موږ یو ځای کول او زه خپله اوس هم دې ته خبرو ته تیار یو تاسو وایئ چې د قبایلي د ترقۍ حل
او اتفاق راوستل دي بلدیاتي نه د عوامي نمائندګانو نه دلته کې منسټر د راتلک ضرورت شته دی نه دلته کې منسټرانو راځي دي په خپل لیول باندې خپل ډپارټمنټ هدا پورې دی وزټ کوي اخر خپل دینی ځکه د اګریکلچر منسټر راځي زراعت نو د اګریکلچر په حواله دي ډېر زیاته مننه سجاد خان تاسو موجوده کوم دوري دي یا د کوم فند اخراجات تاسو چې د اوسه پورې دغه کوم پروسس روان دي پاغي کې مختلف رکاوټ دي تاسو په خیال باندې حل څه پکار دي چې عام ولس ته دغه فائدې ورسي موجوده حالاتو کې حکومت له څه پکار دي زه خو لکه کنسلټیټیو پروسس دا وایي چې وزیر دی نه راځي زه خو هم چې راځي دي یو عام وګړی هغه به ورته خپله مسله چې کوم د ډپارټمنټ مشر دی هغه ته به ډایرکټ ویلی شي لکه تاسو هغه ورځ باندې چې کومه جرګه وه هغې کې به تاسو کتلی چې دلته کوم کنسلټیټیو کومه مشاورتي اجلاسونه به کېدل وزیرانو سره هم په هغې باندې هغه بنیاد باندې هغه سیز شروع دی ډیولپمنټل ټیک شو ما زه چپ ناست دلته بیا خلک دی هغوی دویم خبره جنګریز خان خبره وکړله په دې کې اوس زم اتفاق چې د ګورنمنت په دوی چې ټول پاکستان کې نه بلکې دا په ټول پاکستان کې د بلدیاتي الیکشن چې کومه دی د ګورنمنت تر ټیر دی او که تاسو په ترقي یافته ممالکو کې وګورئ دا ډیولپمنټل کارونه یا د لاندې چې کوم څه دا ایم ان ایم پی او سېنیټر دا خو لیجسلیټرز دي صرف قانون سازي وکړي لاندې چې کوم د عوامو مسایل دي هغه همدا بلدیاتي نمایندګان دا به حل کوي او ضروری دا ده چې ستا ډیولوشن اف پاور وشي ستا لاندې کوڅې ته طاقت راشي ستا مسله لاندې ستا ګاونډي هغه ناظمي هغه ویلیج کونسلري هغه یو عهدهداري چې هغه هلته ستا په کور په دروازه باندې هغه حل کولی شي اخیري خبره زه دا کومه چې د ټولو نه ضروري زار ځای کې دا سټانس علم او ته ماسه په میټینګونو کې په افیشل میټینګونو کې ته ماسه کینې څو پورې چې دلته زموږ په علاقه کې ویلث کریشن اپورچونیټیز نه پیدا شوي زموږ علاقه ترقي نشي کولی زموږ خلکو له پیسو ګټلو موقع هغه ورکول دی او دا ما خان صاحب ته په هغه ځان چې زما کله میټینګ و په هغې کې ورته ما وویل چې ته بار بار تاسو خپله باندې دا بار بار وایي چې ویلث کریشن اپورچونیټیز روزګار موږ له پیدا کړي چې تجویز سره ټیم ډېر زیات کم دی په لنډو ټکو کې څه تجویز لرئ زما تجویز دا دی اوس وخت کې د ټولو نه غټه مسله چې کوم دی مشاورت دی د کنسلټیشن میټینګ از ناٹ بینګ هیلډ The government must sure the consultation meeting should be held. مشاورت دی وکړي علاقې خلکو سره او تیزه چې کومه دی جرګه شوې ده هغې مقصد دا و چې مشاورت پکار دی ادروایز ټورنمنټ نه چلېږي تھینک یو ډېره زیاته مننه تاج ولي خان ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو سجاد خان خبرې ډېرې زیاتې ترخې وشولې ستاسو هم مننه کوو موږ سره په خپرونه کې ګډون وکړو جنګریز خان تاسو هم مننه کوو موږ سره په دې یو ساعته خپرونه کې د منزل په لور تاسو مېلمانه یې ډېره زیاته مننه ډېرو قدرمنو اورېدونکو دا زموږ یو ساعته خپرونه د منزل په لور د تربلي پروګرامه پورې تربلي خپرونه پورې ګل محمد مومند نه اجازت غواړم په لوی الله مسپارم ډېر زیاته مننه